اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة، دا الله انعامات دي. الله انسان ته ژوند ورکو. الله جل جلاله وردا په دې ځمکه کې دا مخلوقات دا ورله الله پیدا کړ. او دریم انعام دا دی چې الله جل جلاله آدم علیه السلام ته عزت ورک، خلافت ورک، د ضرورت د سيزونو تعلیم ول ورک، او فرشتو ته الله حکم کو چې تاسو د ادب وکې، د عزت وکې، د پوړان دی یا د طرف ته سجده وکې. په دې کې د مشورې ذکر دی. د الله جل جلاله د چانه د مشورو غوښتلو ضرورت نشته، خدا د انسانانو تر طریقې خودلو د پاره الله دا ذکر کړی. وإذ قال ربك، او کله چې وی رب تعالی ملائکه ملائکو ته انی جاعل، ز پیدا کون کې ما په لارې پزما کې خلیفتن یو نماینده، تخپل احکام د رسول د پاره یو نماینده پیدا. قالو دی ورته وی تجعل فی آیت غرزوی، یعنی ته پیدا کای فیها پدیزما کې من اغسوک یفسد فیها چې فساد بکی پدیزما کې، ويسفك الدماء او تویی بوینی، ونحن نسبح او منغ تسبیح وایو بحمدک سرد سناستا، ونقدس لك او پاکی بیانو تعالی را. نو پکارداري چې منغ خلیفګان او دا خبره چې دی په سر وجنه کوله د انسان د پیدا کېدو نه مخکې جناتو په دې ځمکه باندې، نو هغه بس فسادونه وکول، جنگ جګړې به کولې. نو هغه الله جل جلاله داغي دغه خلافت او داغي هغه چې کوم دینو حکومت او سلطنت او د ځمکې نه ختم کو، او الله فرشتو ته فرمایل چې انسان پیدا کو. نو دی وی د دې لپاره هم حقدار یو. قال الله فرمایل انی اعلم ذ پویګم ما لا تعلمون، هغه باندې چې تاسو په نه پویږئ. نو بس فرشتي غریب. وعلم آدم الاسماء، او خودنه وکړه الله جل جلاله آدم علیہ السلام د الاسماء دا غنمونو كلها، د ټولو ضروری نمونو، كلها د ټولو نمونو، یعنی مراد ته هغه ضروری دي. ثم عرضهم بیاولان ذکر دغه نمونه علی الملائکه ملائکه ته، فقال الله وتو فرمایل انبئونی خبر کې ما در باسماء هؤلاء، په نمونو ر دې سيزونو باندې، ان کنتم صادقین، کچره تاسو رښتونی یې. آدم علیہ السلام ملائکه په یو مجلس کې الله دا نمونه ټولو ته وښودل. و د فرشتو په ذهن کې ذکر آنله چې د هغې د دنیا د دې سیزونو سره څه تعلق دی. خوراک کا هغې نه کوي، نو هغې په غنمو څه کوي، په جوارو څه کوي، په اوربشو څه کوي، په ریجو څه کوي. او د انسان خو دې سره کار دی. نو بس د په ذهن کې د آدم علیه السلام په ذهن کې الله راوستل، او د دې ذهن کې دا خبر رانله. قالو وی فرشتو سبحانك پاکی رتا در لا علم لنا، نشتر علم زمونږ د پاره، الا ما علمتنا، مگر هغه چې تا خودنه کړې زمونږ ته، چې هغه د الله صفتونه دي. فرشتي خو بس د الله صفتونه کوي، حمد و ثنا وي. انك بشکت انت العلیم الحکیم، هم تی عالم او پوا. قال الله جل جلاله فرمایل یا آدم، اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر کدی لرا باسمائهم، پنمونو د دوی سره، د دې سيزونو سره. فلما، نو هر کله انبئهم چې خبر کړ آدم علیہ السلام دی لرا باسمائهم، پاغنمونو د دوی سره، د دې وړاندې چې کوم نمونه ذکر شیو. قال الله وتو فرمایل الم اقول لكم، آیا ما نو ویلی تاسو ته
نو چې کله آدم علیه السلام فلما انبأهم باسماء هر کله چې بیان کړ خبر ک آدم علیه السلام دوی لره باسمائهم پاغه نومونو د دوی سره قال نو الله وتو فرمایل الم اقول لكم ايما نو ویلی تاسو ته اني اعلم چې زخه پويګما غیب السماوات والارض پاغه پټو سيزونو د اسمانونو والارض د زمکي واعلم او ذ پويګم ما تبدون هغه چې تاسو ښکارا کوي او ما کنتم تکتمون هغه چې تاسو پټ کوي ښکارا او پټ ټول ماته معلوم دي نو بس فرشتو عمر الله چې دا خلیفہ د زمکه جوړې دی شي ځکه د کې دا صلاحیت موجود نو الله تعالی ورته بیا فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا او کله چې اوې موږ ملائکو ته سجده وکړه تاسو له آدم علیه السلام ته نو آدم علیه السلام طرف ته یا د الله حکم چې بس آدم علیه السلام ته سجده وکړه او مراد د سجدې نه چې کوم دی هغه ادب او تعظیم کول دي د آدم علیه السلام نو دې ته وایي سجده تعظیمی او نه سجده تعبدی دا د عبادت سجده نه و د الله حکم الله ورته حکم کدا حکم عمره چې په دې کې هغه عظمت د آدم علیه السلام چې کوم نه دا معلوم شي چې پیغمبر ته الله لوی درجه ورکړي دا په خپل زمانہ کې د ټولو مخلوقاتو نه غوره انساني ځکه ورته الله نبوت ورکړي فسجدوا نو دې سجده وکړه ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان نه کړه شیطان د فرشتو مجلس کې په لکونو کاله پاتې شو خو لیکن جن سے جدا و فرشتے د نور نه پیدا دي شیطان یا جنات دا د اور نه پیدا دي دا ابلیس د ټولو جناتو مشر دی سربراه دی پلار دی ابا د انکار کو واستكبر تکبر اختیار کو ځان لوی وګڼو وکانه من الکافرین او شدید انکار کوونکو وقلنا وی منګ یا آدم اسكن اے آدم علیہ السلام اوسېګا انت ته وزوجک ببستا الجنه په دې جنت کې وکلا منها او خره تاسو په دې جنت کې راغدان فراخ رزق حيث شئتما كم نجس تاسو دواړو خوخی ولا تقربا او تاسو دواړه منځ دي کېږي هذه الشجره دې نوع دې قسم د ونیتا یو ونه وتا الله خو دلنو چې پای کې میوه وا سو کوئی غنم دي سو کوئی انجر دي سو کوئی انګور دي بس ونه د جنت ونو الله ورته دې ته منځ دي کېږي چې دا ونه په جنت کې کم ځای کې دا نو دې ته باندې منځ دي کېږي نه زینه به خوراک نه کوي فتكون من الظالمين او کچری مو اوخړه نو شیب تاسو دواړه من الظالمین د زیاتی کوونکو نه په ځان به زیاتی وکړي او بل معنا فتكون من الظالمین نو شیب تاسو دواړه من الظالمین د ځان سره نقصان کوونکی ظلم په دوه معنی سره راځي په زیاتی سره هم راځي او په نقصان سره هم راځي نو دلته کې شی بتاو دواړه د نقصان کوونکو نه فازلهم الشیطان نو او خیول دې دواړه شیطان عنها د دغه ونینا د جنت خلید دروازې تراغه د جنت نه خو الله وشړو نبی آدم علیہ السلام او حوا بی بی داسې چکر لګو په جنت کې دروازې خوا در ورسېدل نو شیطان ورته قسمونه شروع کړل د الله په نوم باندې چې دا چې تاسو هغه وخت سره دی ونی سره کم دی ولاړ وای دغه ته مراد و دا ټولي ونی ته نه دی مراد نو چې دا قسم خوړو سوره اعراف کې براشي انی لکما لمن الناصحین زستاو د پاره خیر خوایم زما دې په الله قسمی دا څه ورته ای خو د الله نوم چې اوریدو یقیني پر راي نو بس د هغه ولې ندی میوه وخړله
دا غلغزه شو د شیطان خویولو د شیطان دی لره مراد ته نه ګناه کبیره نه ده نه ګناه صغیره ده هغه د الله په نوم باندې مینو چې د الله نوم یې وورید نو بس د خبره وورید فاخرجهما نوراويستل د دوړو لرا مما د هغه زینا کانا فيه چې دی دوړه پای کې چا جنتو وقلنا هبتو او وی مونږ چې کوسه تاسو بعضکم لبعض عدو بعض تاسو نه بل پار د بعض دشمنان شیطان امرا کوس کړی دنیا ته او دیم را کوس کړی آدم علی السلام په سریلان کا کې د سرندې په مقام باندې را کوس کړی او حوا بیبي دا په جده باندې را کوس کړی شو نو الله تعالی ورته فرمایل ولکم صود پر فی الارض پرزما کې مستقر زید او سیدو دی ومتاع الى حين او سامان د فیدې بی الى حين تر یو وخت پورې تر مرګ پورې فتلقى آدم علیہ السلام خفش چې د جنت را کوز شو او دنیا خو د جنت په مقابله کې هیڅ شی نه دی نو بس الله د فضل کې دا کلمات واچول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بس دا دوم یو حوا بیوم فتلقى نو ذکر آدم علیہ السلام من ربی در رب خپلنا کلمات یو سو کلمې فتاب علیه نو توبه قبول کړه الله جل جلاله په دبانه انه بشکد الله تعالی یا فتاب علیه رجوع پر رحمت خپل سره وکړه الله تعالی علیه په آدم علیہ السلام نو بس دا ورته الله معاف کو انه بشکد الله تعالی هو التواب الرحیم دې توبه قبل انکه دې الرحیم او مهربان دې ولنا بدون وی مونږ دیتا اهبتو کوسیتا سمن هر دې جنتنا جميعا طول ان آدم علیہ السلام حوا بیبی او شیطان ته توم کوسیا فإما یاتینکم نو کچری راهی تاسو ته آدم علیہ السلام ته الله تعالی فرمای او حوا بیبی ته منی زماره طرفنا هدن هدایت یعنی حکم فمن تبع هدایا پس هغه څوک چې تابعداریو کی هدایا زما د حکم فلا خوف علیهم نو نه بیر په دی باندې په دنیا کې ولا هم يحزنون او نه بدی غم جن کیږي په آخرت کې والذین کفروا دا تخویف دی کسان چې هغه کافر دي وکذبوا بیااتنا او دی دروغ غنی آیتونه زمونږه اولئک دا کسان اصحاب النار ملګری د اور د دوزخ دي هم فیا خالدون هی بدی پای کې همیشه د پاره یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم دا اوس خاص خطاب دی بنی اسرائیل ته اسرائیل اسر په عبرانه جبه کې بنده ته یو ایل الله ته وي او دا د یعقوب علیه السلام اسم لقبی په دې باندې زیات مشهور امانه ده د الله بنده نو د هغه چې کوم اولاد دی د هغه نه والی تر عیسی علیه السلام پورې دا ټول بنی اسرائیل نو فرمایي غیتا یا بنی اسرائیل اذکروا اے زامنو د یعقوب علیہ السلام یعنی اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کړه تاسو نعمتي الذی نعمت زما هغه نعمت انعمت علیکم چې ما انعام کړل په تاسو باندې او اوفو بعهدی او پورا کړه تاسو بعهدی په وعده زما یعنی په حکم زما سره اوفی بعهدکم او نزب پورا کم یعنی پورا بدله بدر کم بعهدکم پا پورا کولو د وعده استاسو چې دا الله حکم دی چې موږ پورا کو نو بس زب تاسو له دغه پورا بدلی درکم انعامات بدرکم دنیا کې آخرت کې ویا فرحبون او خاص زمانہ یریږي تاسو و امنو ایمان اورې بما پاک کتاب
انزلت چې ما نازل کړی دی چې قرآن پاک دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما معکم د پاره دغه کتابونو معکم چې تاسو سره دي ولا تکونوا مکیږئ تاسو اول کافرین اول انکار کوونکی به په دې قرآن پاک باندې ولا تشتروا بآیاتی او ما اخله بآیاتی په پټولو د آیاتونو زما ثمنا قلیلا قیمت لگ یا عوض لگ و ایای فتقون او خاص زمانه او یریږي تاسو نا خبره دا و دی وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمون په مخ کې راغې موږ په ایمان ورو په قرآن پاک به ایمان ورو نو بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله پیغمبري ورکړه قرآن په نازل شو نو بیا په خپلو کتابونو کې چې د پیغمبر علیه السلام ذکر او د قرآن پاک ذکر او د دې امت ذکر نو بیا به هغه پټول او د خپل غرض چې کوم احکام او هغه به پکې پرې خودل درجه حکم هغه پټ کو په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان وروړل په قرآن پاک باندې ایمان وروړل دای پټ کړه او په دې کې چې کوم په خلکو د مالدارو خلکو نه په دې باندې پیسې اغوستي او چې کوم ناپوه خلکو هغه ته به دا خبرې بیانولې الله تعالی او ته فرمایي دا څه کوي و ایای فتقون خاص زمانه یریږي ولا تلبسوا الحق او مګډ وډوي تاسو حق لرا بالباطل د باطل سره حق د باطل سره مې یو ځای کوي وتکتم الحق او م پټوي تاسو حق لرا وان تم تعلمون حال درجه تاسو پويږي چې دا ښه کار نه دي واقیم الصلاه او قائم کې منځ یعنی پابندي د منځو کې واتو زکات او ورکه زکات نو بدني عبادتو مکه مالی عبادتو مکه ورکعوا مع الراکعين رکوع کې د رکوع کوونکو سره یعنی د جماعت سره منځ کوي اتامرون الناس آیات حکم کوي خلکو ته بالبر پنی کې سره وتنسون انفسکم او یې روایت تاسو خپل ځان وانتم تتلون الكتاب او حال دار چې تاسو له کتاب افلا تعقلون آیات تاسو عقل نه لري چې دا کار کوي واستعینوا مدد وغواړئ تاسو بالصبر په صبر سره صبر وی استقامت ته په خپل دین باندې په استقامت سره تاسو مدد وغواړئ ان الله نه جوړه و یا الله موږ له خپل دین باندې استقامت راکړي والصلاه او تاسو مدد وغواړئ د الله تعالی نه په مانزه سره ځکه موږ ډېر اهم عبادت دی وان بشکدا موږ لکبیره خامخا ډېر ګران دی الا علی الخاشعين مگر نه دی ګران په هغه یریدونکو باندې چې د الله نه یریږي هغه ته ګران نه دی الذين او دا یریدون کی د الله نه الذين دا هغه خلق دي یظنون چې دی دا یقین لري انهم چې بشک دوی ملاقات ربهم ملاقات کوونکی د خپل پروردگار سره وانهم بشک دوی الیه راجعون